د سونو پښتونخوا قدرمنو کتونکو زه عرفان ابراهیم یم. دا وخت زه په خوازخیله کې د سبزي منډۍ مخې ته ولاړ یم. په سوات کې د سبزیانو او د فروټو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي چې هغه د عام ولس د اغوستلو د وس نه بهر دي. په دې اړه باندې د مقامي خلکو سره او د دې منډایي کې چې کم اړتیان دي او کم دکانداران دي د هغې سره خبرې کوو چې د دې سبزیانو او د فروټو دا قیمتونه چې دي د دې د لوړوالي وجه څه ده. زموږ سره اوسئ، چېرته مه ځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو عرفان خان صاحب ډېره مننه چې دلته رالي او موږ د خپل قیمتي وخت راکړو. د سبزۍ ریټونه چونکې دا داسې دي چې وختي ته مطلب د ګینټو یا د میلیډونو په حساب باندې خیږي یا کوزیږي. په دې کې که څوک انتظامیه بلیم کوي یا څه نو نه ده پکار، ځکه چې کله د یو شي خریدار سیوا شي او د هغې راتګ چې دی مارکیټ ته دا کمي، نو د دې خود به خود چې دی دا ریټونه سیوا کېږي. په سږني کال که موږ چې ووایو د سوات لوکل سیزن دی او زمونږ په دې وخت کې به زیاتره سبزیانې یا فروټ چې دي دا به د افغانستان نه راتلو، چونکې بارډر بند دی. د هغه ځای نه اوس هېڅ هم نه راځي. نو مطلب په دې وخت کې اوسطن د 150 60 70 نه والا د 200 ټریلو پورې به صرف ټماټر راتلو د افغانستان نه. څه کالې هغه نشته. بیا دغه شانتې فروټ چې دي تقریبا په دې وخت کې به ډېر زیات د هغه ځای نه راتلو. دلته کې کم د سوات خپل لوکل سبزیانې چې دي د هغې هم پیداوار څه د موسم د وجې نه یا د دې نه خو ډېر کم شوی دی. د یو شي آمدن چې کم کله راتګ مارکیټ ته کم وي او پیداوار یې کم شوی، نو خود به خود د هغې ریټونه چې دي هغه زیاتېږي. زه دا نه یم عرفانه چې مطلب دا مهنګایي یا نشته یا کمه ده. مطلب غربت په ملک کې دومره دی چې د عام خلکو د وس نه بهر دي، که هغه ټماټر دي، که هغه داسې نور ډېر شیزونه دي. د دې سره که ته اوړه ووایې، غوړي ووایې، ګوړه چې هر شی ګران دی. ټول اول خو عرفان ابراهیم صاحب تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دغه راوغوښتم او زما نه ورته تپوس وکړو. زه بې حیثیت یو استاذ، زه د سکول استاذ یم، چې زه ګزاره نشم کولی، خپل دغه نشم کولی، که نه خپل ماهانه دغه چې کوم دی هغه زما سر ته نه رسي، نو د عام سړي د زمیندار او د یو غریب دیاړیمار به هغه څنګه سر ته ورسي. دویم به زه راشم د ټول نه اول ټماټر وله. د ټماټر ډېر زیات په پاکستان کې په ډېر غټ مقدار پیدا کېږي او د هغې ریټ دومره حد ته رسېدل دی چې دیاړیمار 1000 روپۍ دیاړي والي او دی ماښام کور ته 1 کیلو ټماټر والي. چې دا ټماټر وي چې دته په 400 به 300 روپۍ باندې دا کیلو میلاو شي، دته 700 روپۍ پاتې شوي یا 600 روپۍ پاتې شوي. په دې 600 روپیو کې به دی ګوړه والي، که چیني والي، که چای والي، که دی نوره سبزي والي، یوازې خو په ټماټر هم کار نه کېږي که نه. د هغو نه موږ دا غوښتنه کوو چې غریب سړی د روټۍ نه وتی دی، په روټۍ یې وس نه راځي. د ټماټرو کیلو په 500 400 روپۍ دی. د وړو تروړې ته پکې وګوره، داسې پکې تیلو ته وګوره، پوه شوې، ورځ تر ورځه 2 روپۍ ارزان کړي او چې ګړه شي 50 روپۍ په هفته کې ګران کړي. 2 روپۍ ارزان کړي. موږ د حکومت نه دا خواست دی، دا اپیل کوو چې زموږ لږ احترام وکړي، د غریب خلکو مالدار خلکو ته نه پته لګي چې څه ګران شو که ارزان شو، پوه شوې. خو غریب خلک یې غرق کړه. د غریب سړي که دیاړي کوي نو دیاړي زیاته نه شوه او نه دیاړي شته. تقریبا په هفته کې یو دیاړي وکړي او هغه د چینۍ داړۍ پې نشي اخیستی. یاره اصل وجه خو دا ده چې کم مالونه به چې د کتې نه راتلو نو باډرې بندې دي او اوس مالونه دلته کم دي د هغې په نسبت باندې. پروس کال به چې کم مالونه راتلو نو څه کال د هغې په نسبت باندې مالونه کم دي، نو په دې وجه دا ریټ لږ زیات دی.